اوس خبره ده چې دا دومره عظیم شپه دا به حاصلو څنګه؟ نو دکې د پاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته عملی طور سره د اعتکاف فضائل اهمیت بیان کړی دي. اعتکاف په مقاصدو کې یو مقصد دا چې د قدر شپه انسان ته حاصل شي، چونکه اعتکاف کې معتکف اکثریت وقت داسې وي چې په عبادتو کې سبکه د ضرورت مطابق او 10 لارشه چاردام لا بول براز لارشي غسل واجب لارشي سبکه د خوب شو، اگر چې دا ټول زیدونه په عبادت کې ګڼل کېږي اجر دی په بدغه اعتکاف کې د قدر شپه بیا خامخا ملاويږي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، د رمضان د اخیری عشره اعتکاف په پابندۍ سره کولو حتی توفاه الله، در دې پوری چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دنیاوی مرګ طاری شو. یعنی نبی علیہ السلام چرته هم اعتکاف نه دی پرې غوسته. ثم اعتکف ازواجه من بعده، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا چې کله دنیا نه پردو فرمایلا هغه نه پس په د نبی علیہ السلام بیبیانو اعتکاف کولو. دا یو سنت مستمره دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام.